الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. انتهائی واجب الاحترام ملګرو، بس خبر به شروع کو جواب داوا هغه مخکې شی اوس به زه ورته ووایم او انشاءالله د دلیل په بنیاد باندې به خبره شروع کوو. زمونږ دعوه خو دا وه چې ذکر بالجهر دا جایز دی. ذکر بالجهر جایز دی که اجتماعي وي که انفرادي وي. اگر دعوه د ملګرو راکړو موږ داسې لیکلی وو हमारे नज़दीक ज़िक्र बिलजहर हमारे नज़दीक मुतलक़ ज़िक्र बिलजहर जायज़ है. हमारे नज़दीक वो ज़िक्र बिलजहर जो हम मदारिस व खानकाहों में करते हैं ये जायज़ है, चाहे वो इज्तिमाई हो या इनफरादी हो. और हम जब हमारे खानकाहों में ज़िक्र की मजालिस जब लगती है तो हम किसी को ज़िक्र के लिए दावत नहीं देते हैं, चाहे कोई इत्तिफ़ाक़न आकर उस मजलिस में बैठ जाए तो इसमें कोई मुज़ाक़ा नहीं. और बाज़ औक़ात में ज़िक्र बिलजहर ये अफजल है और बाज़ औक़ात में मुस्तहब है. और हम ज़िक्र बिलजहर के लिए किसी नमाज की तयीन नहीं करते हैं, बल्कि चाहे हम ज़िक्र बिलजहर सुबह की नमाज की बात करें या चाहे हम शाम की नमाज की बात करें, इसमें कोई क़ैद नहीं है. और दूसरी बात, हमारे ज़िक्र बिलजहर में एक बात हुई थी मुफ़रिद और गैर मुफ़रिद की, कि हम उसके कायल हैं जो अकाबिरीन ने जिक्र किया है. इंशाअल्लाह हम अपने दलील में वो पेश करेंगे कि हम ज़िक्र बिलजहर मानते हैं मा शराइत, जो कि यहाँ दावा में मौजूद है. दावा की मा शराइत जी ये भाईजान हर चीज दा कस खपल टर्न की आवाज को मलगरी په خپل خبرو کې چې سوای دا کو پته نه لګي یا ته علم میدان کې بالکل خالی کله چې کوی دا مولوی سے برداشت پیدا که زما پټنه کې خبره نه کې هر سلی کزان سر بیا ما ته وایا. مولا سے محترم دلته ما ولیکل چې انفرادي اجتماعي مفرد غیر مفرد دا شرایط قیدات مې ورسره ولګو او لفظ مې ورته ما شرایط وي. نو اوس دا غریب عربي نه کوي نو ورپسې چلو چې په اجتماعي او انفرادي اجتماعي دا خو دقه ما شرایط شو کنه. نو چې ته نه کوئ زه څه چل وکم. بهرحال زمونږ په نسبت باندې دقه ذکر جایز دی او په هر ځای کې که بازار وي که جومات وي که کور وي که هر ځای کې ذکر بالجهر دا جایز دی. او په دې باندې به انشاءالله مونږ دلیل لرو. اولنی دلیل مونږ لرو په دې باندې د قرآن مجید نه، چې قرآن مجید کې الله رب العزت فرمایي ومن أظلم ممن منع مساجد الله ان يذكر فيها اسمه. دي اولنی تفسیر مونږ سره قرآن تفسیر چې ولا سے محترم دی خو متوجه سے تفسیر کبیر دی او تفسیر کبیر کی جلد نمبر 2 اور صفحہ نمبر 17 کی د ذکر بالجهر په حوالے سره مولا سے محترم تفسیر کبیر والا دي د ذکر بالجهر په حوالے سره لیکي ثم لا بأس بالاجتماع والتحلق بعد الصلاة واما طلب ضالة في المسجد ورفع الصوت بغير ذکر. مولا سے محترم دغه آیت لاندې تفسیر کړی د تفسیری کبیر و ذکر بالجهر دا صحیح دی سره د حلقې لفظ د حلقې ذکر کو او سره د جماعت ذکر کو او دغه شان موږ سره ان شاء الله مزید نور دلایل هم دي. او بیا د جماعت خبره چې جماعت کې صحیح تفسیر کبیر والا وایي چې په جماعت کې ذکر بالجهر دا جایز دی. عبارت مې درته پیش کو تفسیر کبیر والا وایي که یو شی درنه روک چې جماعت کې په تیزه باندې چغه نشي کولی، ها په یو صورت کې کولی شي کله چې ذکر بالجهر کوي. نو لہذا ذکر بالجهر باندې اولنی نمبر دلیل د قرآن مجید او تفسیر ابن کبیر او دویم زما سره مولا سے محترم تفسیر دلیل دی تفسیر مظهری جلد نمبر 3 صفحه نمبر 39 ادعوا ربکم. دغه آیت لاندې مولا سے به تفسیر کوي چې اعلم ان الذكر مطلقا عباده سواء كان جهرا اذا لم يخالطه الرياء سرا. مولا سے محترم ذکر بالجهر دا بالکل صحیح دی جایز دی. مولا سے محترم کله چې دی کې ریا نه وي په دې صورت کې ذکر بالجهر دا جایز دی. او بیا لاندې مولا سے محترم تفسیری مظهری والا یو حدیث نقل کړي او دا حدیث په خپل بیا مزید وضاحت فرمایي چې فإن هذا الحديث يفيد ذكر بالجهر والخفي كليهما. دا ذکر بالجهر او خفي دواړو دپاره دا راغلی دی. دې علاوه مولا سے محترم ما سره روح المعانی جلد نمبر 16 دلیل نمبر 3 روح المعانی جلد نمبر 16 اور صفحہ نمبر 162 کی دی لکھی والذي نص عليه الامام النووي في فتاويه ان الجهر بالذكر حيث لا معذور شرعيا مشروع مندوب اليه بل هو افضل من الاخفاء. مولا سے محترم دیر دا صراحتا لیکل چې ذکر بالجهر دا بالکل جائز دی بلکې دا افضل دی. مولا صاحب روح المعانی لیکلی دی او جلد نمبر 16 کې مولا سے محترم دریم دلیل او دا زما سره څلورم نمبر دلیل چې د معارف القرآن چې دا تاسو هم ځان ته دیوبندیانو وایي مولا سے
تاسو هم ځان ته دیوبندیان وایو موږ هم ځان ته دیوبندیان وایو انشاءالله ځان سره ملا صاحب کتاب ځان سره واخلئ سبق ولاو کړئ دا ټیم باندې ملا صاحب محترم لږ صبر ته کښېنه ملا صاحب محترم ما درته وویل چې زما ټرن کې به خبره نه کوې چې هر څه غواړې په خپل ټرن کې ماته وایه ملا صاحب کولی شي په خپل ټرن کې کوه زما ټرن کې ولې لګیا یا برداشت نه به کې زما ټرن کې دا ټیم به نه حسابې دا ټیم به نه حسابې خپل ټرن کې هر څه وایه ملا صاحب محترم ته ځان ته دیوبندي وایي په کومه خوله باندې ځان ته دیوبندي وایي چې دا کافرین د دیوبند ته مخالفي صراحتا مفتی شفیع صاحب نور الله مرقدو په خپل کتاب کې لیکلی دی چې جب مسجد عام نمازیوں سے خالی ہو اس وقت ذکر یا تلاوت جهر کا مذاقه نہیں دی وایي چې ذکر بالجهر کې هیڅ مذاقه نشته نو ته ولې وایي چې ذکر بالجهر نشته تاسو ته اوس ورته ولېږي چې تا دیوبندیان یې کې ګستاخان یې دا کابرین د علمای دیوبند دې نه علاوه محترم زما سره معارف القرآن جلد نمبر 4 اور صفحہ نمبر 168 دے جو مفتی شفیع نور اللہ مرقدولی کی جو حکم تلاوت قرآن کا ہے وہی دوسرے اذکار و تسبیح کا ہے آہستہ اور بلند آواز سے دونوں طرح جائز ہے مولا سے محترم دیوائی چی آہستہ اور بلند دونوں سره جائز دے څنګه چې قرآن مجید تلاوت ته په چغه باندې کولی شي دغه شان دیوائی چی ذکر بالجهر په چغه باندې کولی شي دین علاوه دی مزید لیکلی مولا سے محترم ما ته متوجه شه مناظر ما ته متوجه شه دیکھو ما ته متوجه شه دی مخکې لیکي بعض لوگوں کے لیے جہر بہتر ہوتا ہے اور بعض اوقات جہر بہتر ہوتا ہے مفتی شفیع صاحب لیکي مولا صاحب ځان نه مونږ نه وایو او بیا مزید حواله چې انشاءالله مزید به دلایل مونږ درته ورکول شي مولا صاحب ما ته توجه کوه مولا صاحب اے مولا صاحب ته مناظرې له یاره ځان له هلته به تیارې کړې تیارې که نه یې کړې سره راتې میدان مناظرې ما ته متوجه شه یاره بس اور دا زما سره معارف القرآن جلد نمبر 7 اور صفحہ نمبر 400 میں اجتماعی ذکر کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ ذکر کی برکتوں کا ایک دوسرے پر انعکاس ہوتا ہے مولا سے محترم دی دلته ذکر بالجهر باندې 7 نمبر دلیل اور دین علاوه مولا سے محترم سره احادیث د نبی علیه الصلاۃ والسلام مولا سے ما ته متوجه شه دین علاوه سره احادیث د نبی علیه الصلاۃ والسلام چې نبی علیه الصلاۃ والسلام صراحتا فرمایلی ما سره مولا سے محترم دا یو کتاب دی مشکات المصابیح جزء اول او صفحه نمبر 200 کې دی فرما حدیث نقل کړي وعن انس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا مرتم برياض الجنه فارتقوا قالوا وما رياض الجنه قال حلق الذكر مولا سے محترم دی دغه حدیث دا حدیث نمبر او مزید حاشیه کې حوالجات موجود دی مولا سے محترم ان شاء الله مولا صاحب ته ماته متوجه شه یار ته مناظرې میدان ته راغلی یار ملګرو سره به هلته تا ځان ته هر څه برابر کړي اوس دلته مونږ ته متوجه شه مولا صاحب او مولا صاحب محترم دا زما سره حدیث کتاب نمبر 2 لمعات التنقیح مولا صاحب محترم دی دلته لیکي ثم الجهر بالذکر مشروع بلا شبهتین وای دا بالکل ذکر بالجهر دا صحیح دی هیڅ شبهه پکې نشته اوس ته راته وایي چې دغه حدیث کوم کتابونه چې چا لیکلي دوی خو پوهېږي ته خو پوهېږي چې ته ورته وایي نشته او دویم دا کابرین علمای دیوبند چې تاسو ځان ته دیوبندیان وایي مونږ هم دیوبندیان یو الحمدلله حق او سچ دیوبندیان مونږ یو او تاسو ځان ته دیوبندیان وایي څه پته لګي او دغه حدیث کتابونه ما درته حوالجات ورکړو مزید نور هم واوره چې دا زما سره خیر التوضیح او جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 181 دی اس کا مطلب حدیث نقل کے بیان جاتی تھی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ذاکرین حلقہ بنا کر ذکر کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرمایا کرتا ہے کہ میرے ان بندوں کی طرف دیکھو کہ میں ان کے نفس اور ان کے خواہشات اور شیاطین کو کس طرح ان پر مسلط کیا ہے لیکن یہ صرف میری عبادت میں مشغول ہے اس الاخری مولا سے محترم د ذکر بالجهر په حواله سره او د حلقې او د مجالس دلایل په دغه کتاب کې هم موجود دي چې ما درته وویل دین علاوه موږ سره فیض الباری جلد نمبر 2 اور پر صفحہ نمبر 291 اور پر 315 کی لکھی فتحصل ان الجار جائز مناسب وای مخی عبارت نقل کر دی بیا وای چې ذکر بالجهر دا جائز دی فیض الباری والا نکلی دی مناسب محترم او دین علاوه دی مخی وای چې لو ثبت ان اکثر عمله صلی الله علیه وسلم کان بالجهر نبی علیه الصلاۃ والسلام اکثر عمل هغه ذکر بالجهر سره مناسب مطلب دا فیض الباری او دین علاوه موږ سره فیض القدیر جلد نمبر 1 صفحه نمبر 557 دی وای والجهر افضل دی دلته لیکلی دی مناسب فیض القدیر والا چې والجهر افضل اوس دا راته وای چې ته ورته بدعت وای او دی دلته لیکلی چې ذکر بالجهر دا افضل دی او ته ورته بدعت وای پته نه لګی چې خلک چې د حدیث منکرین چاته راغلي او ذکر بالجهر ته بدعت وای او بیا مولا سے محترم دا زما سره فیض القدیر او جلد نمبر 2 او صفحه نمبر 84
وناس محترم دي حديث نقل كده النبي عليه الصلاة والسلام أكثروا ذكر الله حتى يقولوا مجنون. ده حديث لاندې به فرمایي نقل کړی دی چې حلق الذكر والجار به في المساجد ورفع الصوت بالتهليل لا كراهة فيه. ذكر مجلس لګول یا د شان حلقې پر حامدا ومصليا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفا ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. زما عزتمندو مسلمانانو ورونو، نن دا مجلس لګیدل د ذکر بالجهر په موضوع باندې دغه طرف ته د مقابلین چې دي هغه جمعیت والا جمعیتیان دي، دې طرف ته زموږ اشاعتیان دي. دا موضوع چې موږ راغستې ده د دې مبدا دا ده چې دا موضوع چې موږ راغستې ده د دې وجه دا ده چې دوی حکم لګولی د منکر په دعوه کې دوی اوس خپل حکم ونه لګو، خپله دعوه مکمل نه ده پیش کړی چې د منکر حکم ګمراه دی. په دې باندې به زه انشاءالله تعالی پیش کوم چې د نبي علیه الصلاة والسلام نه وره تر دې وخته پورې د علما احناف د اوسه پورې د علما دیوبند چې کوم عالم موجود دی هغه ته چې کوم دی ګمراه ویلی شوی دی. په دې بنیاد باندې دا ما مناظره راوچته کړله که نه ستاسو سره خو زموږ اصولي اختلاف دی. په هغې اصولي اختلاف کې چې کوم دی بلا شک 120 مسایل دي په هغې باندې ستاسو که ذکر بالجهر نه که ذکر بالسر هم شروع کړئ نو بیا هم چې کوم دی تاسو زموږ دا دعوه چې ستاسو ته به ثواب نه ملېږي. بهر کې خو هغه خبره نه ده. دا مسله چې ما راغستې ده نو منکر د ګمراه په وجه باندې راغستې ده. علما دیوبند ته ګمراهان ویلی شوي دي. د هغې دا پس منظر چې کوم دی هغه رسو د مناظرې و. بله دا خبره ده دعوه پیش کړه، دعوه ده په خپله پیش کړه، خو دعوه چې ده څنګه لیکل وه په ویډیو کې ویلې شوې ده ټولې دنیا ته معلومه ده هغه شانې ده نه ده پیش کړې. اوس یې څه معاشرات وایي هلته چې کوم دی معاشرات نشته دی. ټولې دنیا ته انشاءالله تعالی د هغې پته به چې کوم دی ولګي. اوس دې طرف ته هغه جوابي دعوه ده. جوابي دعوه زما دا ده چې ذکر اجتماعي ذکر بالجهر اجتماعي چې راوالي حلقې پکې هم داخلېږي. ذکر بالجهر اتفاقا وي که قصدن وي د ایام تشریق او دارنګې د تلبیه او تکبیرات تشریق د دې ټولو نه علاوه کوم ځایونو کې چې نس دی د هغې نه علاوه په هر ځای کې په هر مکان کې دا ناجایز دی، خلاف الاصل دی، بدعت دی. بعضې علما کرام بعضې علما احناف ورته حرام هم ویلي دي. دا زموږ چې کوم دی سره دعوه ده، جوابي دعوه ده په شکل د دعوه کې پیش کولی شو. موږ د دې منکر د دې د قایل او دا بدعت دا چې څوک کوي نو دغه حکم سره دا چې څوک کوي هغه بدعتي دی. دوکاندار به سړی یو سړی دوکان کې ورته دوکاندار وایي دغه شانې چې بدعت کوي هغه ته موږ بدعتي وایي. نو دا خبره شوه دغه سړی چې کوم دی هغه بدعتي دی. بیا دې دا خبره کې ما شرایط پکې راوړی هغه ما وکړه چې ما شرایط په دې کې چې کوم دی موجوده نه دی. دویمه خبره بیا د آیات پیش کړلی نو منې دلیل پیش کړل دی او په هغې باندې آیات یې څه پیش کړی دی وام دی کم دی او غرب دی کم دی کېږي. دا امام راضي او تفسیر پیش کړل علماء نے آیات پیش کړل. آیات دا پیش کړل ایوس کر فی حسنه هغه آیات پیش کړل او آیات چې پیش کړل نو داوی دار چې موږ اجتماعي ذکر بالجهر ثابتو او په حیات دا چې کوم د دوی را حیات ته په مساجدو کې او په خانقاهونو کې دا ثابتو او په آیات کې سری ایوس کر فی حسنه نفس ذکر راغلی دی ټول دی اوري. زموږ چا چې کوم دی موږ دا نه وایو چې موږ د ذکر منکر یو، موږ ذکر منو، موږ د ذکر فضایل منو، خو چې دا دوی په کوم په خانقاهونو کې په تیزه باندې په لوډ سپیکرو باندې اوس په لوډ سپیکرو کې د ټول چې کوم دي 95% ټول چې دغه دغه کوي نو دوی دغه کوي په هغې کې زموږ بحث دی، په نفس ذکر کې زموږ بحث نه دی. دا خبره شوه. د بیا تفسیر راضي خبره پیش کړله. نو تفسیر راضي چې کوم دی دا هغې آیات لاندې پیش کړي دي. اوس د دې تفسیر راضي په باره کې دا څه وایي ستاسو مشر څه وایي سرفراز هم صدر صاحب هغه کس چې امام اهل سنت ورته تاسو وایي او هغه کس چې له ده نه تاسو اوړئ نه هغه خبره څه کوي وایي اس تفسیر میں امام راضی نے جہر کی ایک نیا الفاظ دیگر ادنا جہر کا تذکرہ فرمایا ہے اور خود ہی اس کی تشریح بھی فرما دی ہے. تشریح چې کوم دی هغه په خپله کړله خو تاسو د جهر ټکي راغستې دي او هغه یې په خپله دعوه باندې پیش کړو. او بله دا خبره چې تا دعوه پیش کړې ده نو په هغې باندې تا حواله پیش کړه. مولوي صاحب تاسو ټول عمر نه دعوه نه حواله پېژنده نه دلیل پېژنده نه تایید په خپله دعوه باندې دلیل پیش کړئ. دلیل چې دلیل څه ته وایي چې په هغې باندې مدعا ثابتېږي ستا مدعا په حوالو باندې نه ثابتېږي. تا را مستحب حکم لګولی دی په هغې باندې چې کوم دی ته څه کوئ هغه به مستحب پیش کوئ. د هغې به بیا حکم پیش کوئ د هغې به دعوه پیش کوئ چې هغې مطابق راشي دعوه نو بیا به ګورو. دا لومړنۍ خبره زما آیات چې پیش کړی اوس
واذكر ربك تضرعا وخفيا دا زموږ چې کوم دی آیات دی لومبنی چې کوم دی زموږ دا آیات دی دا د قرآن کریم آیات دی موږ بالکل احناف یو او د احناف اصول دا دی چې ټول لومبنی موږ څه پیش کوو آیات پیش کوو د دې تفسیر دا دی چې الله رب العزت وایي واذکر امر دی الله رب العزت وایي چې ما یادی نو په څه طریقه سره رابیادی قیودات دوه الله رب العزت په خپله ذکر کړي په حوالو نه ذکر کوم لومبنی قرآن په خپله ذکر کړي تضرعا وخیفا ما چې یادی نو په پټه او مینه یادی تاسو د دې امر خلاف یې د دې امر خلاف چې ته یو کس یو څیز ثابتوي نو هغه په قرآن سره ثابت دی د قرآن نص راغلی دی دا به زما لومبنی د ټولو لومبنی مطالبه دی چې ته ما د قرآن آیات پیش کړې د ټولو لومبنی مطالبه به دی که دا جواب ونه شو دا به تر اخره پورې یادېږي دا تفسیر چې کوم زه کوم دا د ځان نه کوم دا ښي په دا تفسیر مظهري دی جلد نمبر 3 دی دا کوم تفسیر چې تا پیش کو خو د هغې حواله دې نیمګړی صرف جهر ټکي دې ترې راواغستو اوس راشه اصل حوالې له راشه دې څه وایي قال ابن ابي تفسیر مظهري جلد نمبر 3 او صفحه نمبر 123 صفحه او واذكر ربك في نفسك دې د لاندې چا قول نقل کوي امام المفسرین ابن عباس رضی الله تعالی عنہ امام المفسرین ابن عباس رضی الله تعالی عنہ دا هغه تفسیر پیش کړي تفسیر داره تفسیر هغه پیش کړي څه پیش کړي ابن عباس رضی الله عنہ بالذکر دا اخفاء چې راولي نو په ذکر څه راولي او تاسو د دې خلاف کوئ نو مې دیوبند څه کوي قرآن خلاف روان دي قرآن تاسو ما ته ورمه دیوبند پیش کړو قرآن د آیات مکمل خلاف روان دي بل دا خبره دا معرفت القرآن پیش کو راشه دا معرفت القرآن تاسو مشر دي او هغه څه فرمایي د دې آیات دراندې څه فرمایي ندان خبیه سے معلوم ہوا کہ دعا کا آہستہ اور خفیہ کرنا افضل ہے تا په خپل دعوا کې ذکر کړی چې بالجهر افضل دی دلته دا مشر وي بالسر افضل دی راشد تا عمر کستاره مشر ومنو بل دا خبره مشر عبارت مې یو ځل ویلې یو ځل مې ویلې بالسر افضل ہے دا ستا مشر ذکر را لته د دې نه چې کوم دی هغه په خپل لیکلي دي دا ټول لیکلي دغه لیکلي دي اوس ته معلوم ہوا کہ دعا کا آہستہ ندان حبیہ اس سے معلوم ہوا کہ ندان حبیہ سے معلوم ہوا کہ ذکر کا آہستہ پڑھنا اور آہستہ کرنا افضل ہے دا ستا مشر چې کوم دی وي او تا په دعوا کې ویلې چې ذکر بالجهر افضل ہے ما سره دعوا موجود ده زه ټول سکرین ته پیش کوم دا خبره بل دا ما سره چې کوم دی څه چې دی تفسیري روح المانی دی دا تا چې کوم روح المانی پیش کړه تس د جهر ټکي دې راغستلي جهر ټکي خو په هر کتاب کې موجود دي خو راشه اصل حواله والا اصل حواله څه وي وخفیة ای سرا الله چې یادوي نو په څه باندې به یادوي پټ به یادوي پټ به را یادوي دغه شانې دې بیا ان الله لا يحب المعتدين نه څه معنی کوي لا يحب المعتدين د لاندې لیکي ان رفع الصوت بالدعاء من الاعتداء زیاتې دار چې تاسو په دې زمانه ذکر کوئ دا روح المانی نه پتو تمام مه لګوه ګستاخانې دیوبند ما ته مه وایه ګستاخانې دیوبند روح المانی ته ووایه دا خبره ما سره دا بل چې کوم دی هغه ستاسو د مشر حواله ده او دا مشر دې څه فرمایي وی ایسے مواقع میں خصوصاً جب کہ لوگوں کو تکلیف بھی ہوتی ہے ہو ذکر بالجہر حرام اور بدعت ہے رستہ مشار دے سرپران صدر سے آکس چیتا دا عقیدہ پیش کی عقیدہ کی قسم تھی راشتہ دے بدعتی ویلے تو اس بدعتی شکنا باو کا تجرو بائی لا تجرو دا خبرہ دا ماسر بنا حوالہ دا تفسیر ابن عباس امام المفسرین غصہ فرمائے تنویر ابن عباس کے دا ماسر آگا دے ددی دلاندی سے ذکر کی تضرعون و خفیہ دلاندی لکی اے خوفاً دلاندی سے لکی او ددی تضرعون دلاندی سے لکی مستقیناً پارام سرا تاسو خچگی ہوئے پارام سرا ذکر کوئی دا قرآن دے ددی منکر مجھوڑے گئے تاسو مات ہوئے تو دا حدیث منکر حدیث راشل میں قرآن مانا راگین رست ہو گیا حدیث درجہ را او اگرچہ متواتر در اخپل درجی رو میں قرآن مانے قرآن لمنے دا خبر دا بیراش ضرورم نمبر حوالات مصر جدا اگر تفسیر قرطبی دے او تفسیر قرطبی چلے سلورم نمبر جن دے او ددی دلان سے ذکر کی تا تفسیر قرطبی سے ذکر کو او صرف جہر الفاظ دی راغسری راش اثر حوالے وینا سوئی ان رفع صوت کی ذکر ممنون 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 صفحہ نمبر 205 صفحہ 205 305 دا صفحہ جلد نمبر 4 دے دا جکم دے نفسی کو دغه معنی نه کیږي سب حوالے پیش کړه حوالے دلیل پیش کړه دلیل لمنه دلایل میدان دی ما دلیل واسکور پیش کړی دی ته باغی نه رسو تفاسیر راولې تاسو ما دلیل واسکور پیش کړی دی باغی باندې تفاسیر پیش کوم چې دا تفسیر چې دا معنی نه کړی وادي دا زه ځان نه کوم دا مفسرین چې ابن عباس رضی الله عنه شو دا شاندانو شو هغه چې هغه ما سکړو پیش کړو دا ما سره فتوح الغیب دی
دا علامه طیبی دا تفسیر دی هغه په دې تفسیر دلاندې څه ذکر کوي د دغه آیات دلاندې ان الله انه لا يحب المعتدين دلاندې څه ذکر کوي وعن ابن جريج وهو رفع الصوت بالدعاء الصيام بدعاء مكروه وبدعة دا واحد فتوح الغيب علماء احناف ګستاخان تاسو یې کوم غيو تاسو یې تاسو سوي علماء احناف ګستاخان دی ویلي ما خو یې زبر ازيبا الفاظ نه خو تاون به ویلي په ویډیو کې موجود دي بل دا خبره د دې چې کوم د ما سره تفسیر مولا علی قاری دی هغه مولا علی قاری چې حنفی په دمانه حنفیت بعض علماء ته امام ابو حنیفه ثانی ویلي دي او هغه په څه فرمایي امام د تفسیر مولا علی قاری انوار البیان دا غسوی سورۃ اعراف آیات نمبر 205 دلته